الا محمد غضنفر په لومړۍ لوبه کې بې جوړې توپ اچونه وکړه او بریالۍ ازموینه یې ورکړه. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. په لس اوريز کرکټ لیګ کې شپږمه لوبه د ټیم ابوظبي او همدارنګه د یو پی نوابس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې دغه لوبه ټیم ابوظبي لوبډلې په 8 وکټو وګټله. دغه لوبه کې د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ کې اپ نوابس لوبډلې د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره په 9.1 اوور کې 51 منډې وکړې. په دغه لوبه کې لوبډل مشر رحمان الله ګربز په 7 توپونو باندې 4 منډې وکړې. خالد شاه په 2 توپونو 1 منډه وکړه. میلان په 10 بالونو باندې 8 منډې جوړې کړې. انډري فلیچر په 0 باندې وسوځید. نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. کورټس کمپر 8 منډې وکړې. مسعود ګربز په 2 منډو او اودین سمیت په 0، عادل رشید 14 منډې ورکړې. فرناندو هم په 0 وسوځید او ترڅنګ اخیلیش بیا 1 منډه وکړه. د ټیم ابوظبي لپاره مارک ادایر تر ټولو بهترینه توپ اچونه وکړه. نوموړي په 2 اورونو کې د 11 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي وسوځول. الا محمد غضنفر هم بهترینه توپ اچونه وکړه چې په 2 اورونو کې د 10 منډو په ورکولو سره 2 لوبغاړي وسوځول. زیشان نصیر هم 2 وکټې ترلاسه کړې. رئیس 1 وکټ ترلاسه کړه خو میلان په وکټ اخیستو بریالی نشو. ټیم ابوظبي لوبډلې یاد هدف 4.2 اورونو کې د 2 لوبغاړو په زیان سره پوره کړ. سالټ په دغه لوبه کې 8 منډې، پاول سټرلینګ 10 منډې وکړې. برسټو په 6 منډو وسوځید خو مایرس به 26 منډې په 8 بالونو وکړې چې 2 شپږیزې او 3 څلوریزې پکې شاملې وې. د اپ نوابس لوبډلې لپاره فرناندو په 2 اورونو کې 19 منډې ورکړې. فرحان خان په 2 اورونو کې 13 منډې ورکړې، 1 لوبغاړی وسوځاوه او عادل رشید په 2 توپونو باندې 9 منډې ورکړې. په دغه سیالیو کې سامپ آرمي لوبډلې 2 لوبې کړې، دواړه یې ګټلې په 4 پوینټونو د جدول په لومړي مقام کې ځای لري.